بسم الله الرحمن الرحیم. سټیج باندې موجود زمونږ او ستاسو د سترګو تور د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین جناب سکندر ایت خان شیرپاو صاحب، زمونږ د ضلعي چیرمین جناب کیسر جمال اشنګری صاحب، د پی کے 57 د ارګنایزنګ کمیټې ممبران اسف کمال خان، اسد شمشیر خان، خصوصاً ما ته مخامخ د قومي وطن پارټۍ ډیر زیات قدرمندو مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. د ټول ناول خو هغه ملګرو ته کوم چې نن د آیات محمد خان شیرپاو سوچ سره شامل شول، هغوی ته په قومي وطن پارټۍ کې خوش آمدید ویم او دا ډاډګرنه ورکوم چې انشاءالله تاسو به همیشه په دې خپله فیصله باندې خوشحاله عزتمندو مشرانو. قومي وطن پارټي دا د آیات محمد خان شیرپاو هغه سوچ دی چې هغه کله سیاست ته راووت، صرف او صرف په دې خیال باندې راووت چې د غریب سړي بچیان تعلیم وکړي، د غریب سړي خپل کور وي، د غریب سړي یو عزت وي. هغه جدوجهد هغه شروع کړو. نن زموږ لپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده. نن که تاسو وینئ آیات محمد خان شیرپاو هغه سوچ چې هغه خلک چې د هغې تصور هم نه کېده، د هغې بچو ته داسې بهترین تعلیم او روزګار میلاو شو چې نن په آباد کې د هغوی کور دی. هغه خلک چې د هغوی دلته هېڅ د ژوند داسې دغه اثار هم نه و، نن په اسلام آباد کې اوسېږي. دا د آیات محمد خان شیرپاو هغه سوچ و چې هغه د غریب سړي دا بچی کله به زه ترقي ورکوم. او نن تاسو په دې خپل حلقه کې وینئ هغه خلک چې د هغوی دلته داسې سیاسي طور داسې هېڅ حیثیت نه و، او هغه خلک د دې ځای نه هغه کرسۍ ته ورسول، ایم پی آی ته جوړ کړو، منسترۍ ته جوړ کړو. نن تاسو وینئ موږ په دې باندې خوشحاله یو. زموږ د پارټۍ مقصد موږ نه خفه کېږو، څوک چې ترقي کوي غمځي، موږ په هغې هېڅ څه پروا نشته. موږ بیا راتلونکي دې غریبونو سوچ کوو. نن که تاسو وینئ دلته چې موږ په دې حلقه کې د دې 25-30 سال نه کوم د منافقت سیاست شروع دی، نن چې موږ د دې حلقې د میرې وکتې، د دې پسماندګۍ مو کتلې، د دې غربت مو کته، دلته چې کوم دی دلته چې څوک ایم پی آی راغلی که دغه پارټۍ راغلی، هغه د غل د ډاکو د منشیات فروش د ټوپکمار د اجرتي سپورټ کړی دی، او غریب یې چې کوم دی د هغه هر وخت کې مخنیوی کړی دی، او غریب یې د غربت د هغه لکیر نه لاندې ژوند دلته خلک تېروي. ترقي نه ده کړې. تاسو ماته وښایئ چې کوم الکول کې کوم ځای کې چې زموږ نور داسې دغه دلته چې کومه ترقي شوې د هغې په نسبت دلته وګورئ. دلته موږ نوجوانان ولیدل چې هغوی ښې ډیګۍ اخیستې دي، خو ډېره د افسوس خبره ده چې هغوی ورځ شو، هغوی ته روزګار میلاو نه شو. ځکه دا غلطي چې کومه ده دا که دلته موږ وګورو دا زموږ د دې عوامو ده. موږ چې چاله ووټ ورکړی نو هغوی بیا موږ ته یو خبره کوي، هر یو به وایي موږ سره په پښتو کې ودرېږئ، که وخته مو څه میلاو شي بیا هم تا نه پښتو غواړي، که منستر هم شي بیا هم تا نه پښتو غواړي، او هر یو دا وایي چېرې دښمني ده پښتو کې راڅه ودرېږئ. قومي وطن پارټي چې کومه ده په دې خیال په دې 57 علاقه کې دا مهم شروع کړی دی چې دا کلچر به ختموي، د غریب ولس چې دا کوم ځای تېر شوی دا به ختموي انشاءالله. قومي وطن پارټي دا به تاسو له داسې قیادت درکوي چې هغه به نه ستاسو فنډونه وخي، هغه به تاسو له روزګار راوړي انشاءالله. دا تاسو چې څونه محرومۍ دي دغه زمونږ سکندر ایت خان شیرپاو، زمونږ ملي مشر افطاب احمد خان شیرپاو ختموي. او دا یو خبره ځان سره ذهن کې ساتئ چې زمونږ د ملي مشر او زمونږ د صوبایي مشر دا سوچ دی چې د 57 حلقه کې د کې چې دا څومره محرومۍ وي دا به انشاءالله دا به زمونږ دا مشران ختموي. په دې سوچ باندې دې ته مه ګورئ چېرې داسې کار چې دلته د قومي وطن پارټۍ ځینې خلک لګیا دي چې سیاست ختم شو. دلته د قومي وطن پارټۍ سیاست د دغه خلکو څونه بعد شروع شو. دلته موږ ته اوس پته ولګېده چې دا غریب خلک دا په کوم دغه سره د دوی نه ووټ په واخیستلی شو، او بیا به د دوی چې کوم د استحصال کېده
ان شاء الله او ان شاء الله دا کوم مرګري دا کوم خلک چې موږ سره شامل شول دې ته موږ یو ځل بیا مبارکي ورکوو او دا د شمولیتونو دا سلسله چې کومه ده ان شاء الله دا به داسې جاري او ساري ساتو دا راتلونکی وخت دا هر چا ته اوس پته ولګېده هر ځای کې همدا یو خبره ده که دې پښتنو دا محرومۍ که ختموي دا صرف او صرف ستاسو ملي مشر ختموي ډېره ډېره مننه